ول دا وخت زه د پېښور په حیات آباد انډسټري سټریټ کې موجود یم، چېرته چې د ټیشو پیپرو او د ډایپرو جوړونکو کارخانه کې اور لګېدلی دی. ذرایع وایي چې د ورځې 12 بجې دغه اور لګېدلی دی، کله چې د ورکرانو د بریک وقفه شوله. په دا مهال تقریبا د 100 نه زیات د ریسکیو 1122 اهلکار په اور مړ کولو کې مصروف دي، خو تقریبا 7 غنټې وشولې. اور همدغه شان چې کوم دی د کمیدو په ځای په زیاتېدو په طرف روان دی. ریسکیو 1122 چې کوم اپریشن انچارج دی، د هغه وینا مطابق تقریبا د 100 نه سیوا فایر ویهکل په دغه اپریشن کې مصروف دي، او د 100 نه سیوا چې کوم دی په دغه کې فایر فایټر چې کوم دی کار کوي. اور سلوړ اړخه د کارخانې نه غیر چاپیره تو دی او لمبې وهي، څنګه چې تاسو ګورئ هم، چونکې د پیمپرو یا ډایپر چې کوم ورته وایي، یا ټیشو پیپر یا ډسپوزیبل چې کوم خوراکي سامان جوړیږي، لوښي جوړیږي، د هغې کارخانه وه. د دې د وجې نه دا د پټرولو په شان اور کوي، چونکې زیاتر پلاستیک وي په دغه کې، نو د دې د وجې نه اور قابو موندلو باندې ریسکیو 1122 ته ډېر زیات مشکلات دي. تر دې دمه پورې چې کوم اطلاعات دي، اوسه پورې هیڅ قسمه جانی نقصان نه شوی، خو ویل کېږي چې کروڑونو روپۍ نقصان شوی دی، او اوس هم مصروف دي په دغه ځای کې ریسکیو 1122 چې کوم اهلکاران دي هغه اور مړ کوي. او دوی خدشه ظاهر کړې ده چې کوم د بلډینګ دی د کارخانې هغه هم را پریوځي، چونکې ډېر زیات اور 6 غنټې پورې اور بل شولو او لا اوس هم بلیږي، خو تر دې دمه پورې اور باندې قابو نه ده موندلی شوې. نو د دې د وجې نه دا یره ده چې دغه بلډینګ به را پریوځي. ریسکیو 1122 د خپل اړخه خپل چمتو دي، کار کوي، خو تر دې دمه پورې دوی ته برې نه دي موندلی شوې، او دوی دا اندېښنه خوره کړې ده چې دغه بلډینګ د غورځېدو خطره ده. او ویل کېږي چې د دې اور د مړ کېدو څه ټایم خو موږ نشو ورکولی، ځکه چې اور هم هغه شان د زیاتېدو په طرف باندې تر دې دمه پورې روان دی. او خو بیا هم په دا کې تقریبا د 6 نه واخله تر 7 غنټو پورې نورې هم لګېدی شي. تاسو څنګه ګورئ، تر دې دمه پورې د اور تازه چې کوم صورتحال دی په حیات آباد انډسټري سټریټ کې د ټیشو پیپرو او د ډایپرو په کارخانه کې دغه اور لګېدلی دی، خو د خوشقسمتۍ د وجې نه چې کوم دی هیڅ قسمه ځاني نقصان په دی کې نه دی شوی. او ریسکیو 1122 چې کوم اهلکاران دي هغه شروع دي او اور مړ کولو کې مصروفه دي، خو د 6 غنټو تېرېدو نه باوجود اوس هم دوی برې اور وړ کولو باندې نه ده موندلی. څنګه هم نور معلومات راځي، نو ضرور د کورم نیوز چې کوم کتونکي دي د هغې سره به یې مونږ شریک کوو.